پروفیسر صاحب ما راغی پروفیسر صاحب اگر تاسو خپل طرف نه پیغام راکوي د محفل کې نو تاسو موږ به خوشاله شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ورونو ته سلام. او د ډېر مودې نه دا دغه محسوس کېده چې لکه علاقې کې موږ خاص طور باندې د عیدګاه وطن چې دی د ځوانانو اعتبار سره دا ګڼلی کېده چې دا پسماندګي شکار دی. نو دې تنظیم سره ځوان طبقه، طالب علم طبقه، ینګ جنریشن ویښ شو. دا یو غټ شګون دی، دا علاقې لپاره یو غټ خیر دی او مشرانو خپل وخت ډېر ښه تېر کړی دی. عیدګاه مشران ډېر ښه او راتلونکي نسل کې یو ګیپ پاتې شوی دی. سره پکې زموږ شانتې خلک موږ خو بار لاړو، نو کوم چې بار لاړل هغوی هم علاقې ته څه خیر رانه. نو یو ګیپ نه پس ته دا نوې طبقې چې سر چوت کړی دی، نو په دې وخت کې علاقې لپاره چې څومره عزت او څومره اتفاق دی جمع کړی دی او د علاقې څومره نوم په نورو علاقو کې دی، نو دا یو غټه خبره ده. دې سلسلې کې چې څومره خلکو دا ګیدرینګ کړی دی او څومره خلک دې نه مخکې چلی، نو موږ ټولو له پکاره ده کوم چې موجوده مشران هم یو او کشران هم یو، د دې علاقې خلک وو که د بار خلک وو، نو دا فنډ نه بغیر، معاونت نه بغیر، ورسره ودرېدول نه بغیر نه کېږي. نو زما ټولو د ملګرو ته، ټولو وروڼو ته خاص دی چې څومره کېږي خپل د توفیق مطابق او سامڼه او پټ دوی سره تعاون کول پکار دي، ولې چې او دوی باندې یقین ساتل پکار دي. د دې کار ډېر ټرانسپیرنټ دی. ټرانسپیرنټ کار دی ته وایي چې غټ غټ تنظیمونه دي او ډېرې غټې ګپې دي پکې. د دې کار بالکل صفا سوتره دی، بالکل داسې سپین کاغذ په رنګ دی. دی چې کومه پیسه اخیستې ده او کم ځای کې لګولې ده، د یوې روپۍ حساب ځان سره لیکلی دی. هر یو شی بالکل ټرانسپیرنټ دی، بالکل معلوم دی. نو داسې خلکو مدد کول، داسې خلکو سره ودرېدل دا ډېر ضروري ده. دا فرض عین دی، دا د ثواب کار دی او دې کې نجات څخه دی چې دې کاري خیر لپاره کار کوي، ځان لپاره کار نه کوي. خپله پیسه لګي، خپله کرایه لګي، خپله منډه تړده وي. دی چې دوره کوي نو موږ که ورسره نه شو درېدی نو دا یو 100 روپۍ ورته راکولی شو. نو زما ټول ته دا درخواست دی یو ځل بیا چې لکه هر صورت کې د دې مدد کوئ، ولې چې دې کار خیر معنی دي. زما مکمل مدد تعاون دی سره دی او زه ډېر خوشحاله یم چې زما د وطن، زما د علاقې نوم د دې وجه نه ډېر روشن. ډېره مننه. جزاک الله جی پروفیسر صاحب.